अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है डॉक्टर मुसव्वर रहमान और आप देख रहे हैं डेयरी टीवी। ये फरवरी का महीना है और इस महीने में हम वैक्सीनेशन करते हैं। ये वैक्सीनेशन का सीज़न है। السلام علیکم زمانم د عرفان احمد او تاسو ګورئ دا وخت ډیری ټي وی. یہ ویکسینیشن کا سیزن ہے، ویکسینیشن کا منتھ ہے، فروری کا مہینہ۔ اس میں آپ نے تمام بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ ویکسین کرنی ہے جو ہمارے ڈیری فارمز پہ زیادہ عام کامن بیماریاں آتی ہیں۔ دا د ویکسینیشن میاشت ده او په دغه میاشت کې به تاسو د ګردو ناجوړیانو په خلاف کومې چې مطلب د ډیری دپاره مشکلات جوړوي د هغو خلاف به تاسو ویکسینیشن کوئ. مطلب ویکسینیشن معنا د قوت مدافعت دپاره چې موږ کوم کار کوو. کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں بیماریوں کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ پر مخ باندې ګرمیانې را روانې دي، په ګرمیو کې د ناجوړی اټیک ډېر زیات وي پر جانورانو باندې. اور ان میں زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ منہ کھر کی بیماری، اس کی وبا تو ابھی آئی ہوئی ہے۔ دوسری لمپی سکن ڈیزیز ہے، پھر 3 days سکنس یا ایفیمرل فیور یا 3 دن کا بخار جسے کہتے ہیں، اور ساتھ جو کلاسٹریڈیا سے جڑی بیماریاں ہیں، چوڑے مار وغیرہ، طفق، مختلف ناموں سے ان کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ویکسینیشن ہم نے اسی مہینے میں ان تمام بیماریوں کی کمپلیٹ کرنی ہے۔ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه، په دغه کې مختلفو ناجوړیانې را روانې دي، لکه اف ام ډي سوله، کلوسټریډیا سوله، الزایمر سوه، لمپي سکن، لکه تیر کال سیتره سوله، ډېر زیاته تاوانونه یې وکول. دا نه مختلفو ناجوړیانو په خلاف دغه ویکسینیشن ضروري عمل. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اچھی والی ویکسین منہ کھر کی، اس کے بعد آپ کوئی 1 ہفتہ 10 دن کا گیپ دیں، پھر لمپی کی کر لیں، پھر آپ کلاسٹریڈیا کی ویکسین جس میں 5-6 کلاسٹریڈیا کور ہو جاتے ہیں وہ والی کر لیں، پھر آپ ایفیمرل فیور، 3 days سکنس یا 3 دن کا بخار اس کی کر لیں، اور ایچ ایس کی کر لیں۔ تو یہ ویکسینیشن آپ نے اس فروری میں اور کچھ پھر مارچ میں چلی جائیں گی، ان کو مکمل کرنا۔ لکه څنګه چې ډاکټر مصور صاحب تاسو ته وویلې 15 ناجوړیانې دي، دغه ویکسینیشن ډېر زیاته لازمي دی. لکه مثال کې طور پر داسې درته وویلې د لمپي سکن غوه کوئ، د اف ام ډي غوه کوئ، د کلوسټریډیا غوه کوئ، ایفیمرل فیور 3 days سکنس هم ورته وایي، د دغه غوه کوئ، د ایچ ایس غوه کوئ. مطلب چې هفته 10 ورځې ګیپ، کم سے کم هفته ګیپ خو د خامخا د یو ویکسین او د بل ویکسین په میان کې، او که 10 ورځې وي دا به ډېره ښه وي. جتنا اب حفاظتی چیزوں کو، حفاظتی اقدامات کو بہتر کریں گے، آپ کے جانور جو ہیں وہ بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب تک آپ اپنے جانور کو بیماری سے فری نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اس کاروبار میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ د ډیری چې کوم بزنس دی، ډیری سیکټر دا اصل کې جوړ مطلب د تعلق له حفاظت سره دی. مطلب ته څومره ویکسینیشن ستا هغه سمې، څومره حفاظتي ماحول ته حیواناتو ته ورکوې هغومره به ته ګټه ورکوې. مطلب په ډیری سیکټر باندې که ته دا ته یو ډاکټر وي یا ته خپله یو ډیری سیکټر چلوې، ته په خپله دومره پوهه په لرې، ستا دپاره ویکسینیشن ډېر لازمي عمل دی. اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ خپل او د خپلو حیواناتو ډېر زیاته خیال وساتئ. ستاسو ډېره مننه. کور ودان.